بسم الله الرحمن الرحیم. زما معززو محترمو مسلمانانو روح، ستاسو ټولو په خدمت کې دا درخواست دی چې په 22 نومبر د جمعې په ورځ باندې په جهانګیري کې روډ والا جنازګاه کې یو سالانه عظیم الشان تحفظ ختم نبوت کانفرنس د انعقاد شوی دی. د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت یونټ جهانګیره زیر اهتمام. تاسو ټولو په خدمت کې دا درخواست دی، څومره چې عوام الناس دي، علما دي، طلبا دي، سیاسي خلک دي، یا د هر شعبې سره د هغوی تعلق دی، کلمګو مسلمانان دي، هغه ټولو په خدمت کې دا درخواست دی چې په 22 نومبر د جمعې په ورځ باندې د ماسپښین ماسپسې روډ والا جنازګاه جهانګیري کې په دې کې چې کوم دی مونږ اجتماع کې باقاعده چې کوم دی مونږ شرکت وکړو، او صرف په خپله نه، هر مرګلی کوشش وکړي د ځان سره کم از کم 15 کسان 10 کسان څومره د وس کې وي ملګري وي خواوشا، نو هغوی تیار کړي او د ځان سره چې کوم دی نو د اجتماع ته راوړي. د چا په زړه باندې یو خبره زمونږ د وجې ولګېده او هغه په سمه لار راشي، د علماو خبرې واوري، هغې کې باقاعده چې کوم دی نو زمونږ حصه ده، او دا خو د ختم نبوت کار دی او د دې تعلق د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات سره دی. د دین چې څومره اعمال دي، څومره شعبې دي، نو هغې کې کار کول د هغې تعلق د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اقوالو سره، د افعالو د تحفظ سره د هغې تعلق دی. او د ختم نبوت کار او د دې تحفظ دا چې کوم دی د دې تعلق د نبی علیه الصلاة والسلام د ذات سره دی. نو ټولو ته درخواست دی، عاجزانه درخواست دی چې هر مسلمان د جهانګیري عوام خصوصا په دې اجتماع کې چې موږ شرکت وکړو، چې په کور کې یو تن هم چې کوم دی په سړو کې داسې پاتې نه شي چې هغوی په دې اجتماع کې شرکت وکړي، ځکه دا یو کال پس دا اجتماع منعقد کېږي، یا به کال پس وي. دې کې به مشران علما تشریف راوړي، هغوی به د عقیدې ختم نبوت اهمیت د دې متعلق خبره کوي، او د قادیانانو شبهات د هغې جوابات هغه به چې کوم دی هغوی پیش کوي، او ذهنونو کې به د دې عقیدې اهمیت زموږ او ستاسو چې موږ دپاره پکار ده، او دا زموږ دپاره ضروري ده چې ضرور په ضرور په دې کې موږ شرکت وکړو، او د ځان سره نور خلک هم چې کوم دی نو موږ راوړو. څومره زموږ نه دعوت چې کوم دی نو چاته کېږي، او ملګری وي، رشته دار وي، څوک هم وي، هغوی ته چې کوم دی نو موږ ضرور به ضرور د ختم نبوت آواز چې کوم ځای پورې موږ رسول شو د دې اجتماع لپاره، نو هلته موږ خپل آواز ورسوو. دا به زموږ یو خوش قسمتي وي چې زموږ آواز، زموږ ځواني، زموږ مال، زموږ جان د الله رب العزت د عقیدې ختم نبوت د تحفظ دپاره استعمال کړي. دا یو ډېر لوی کار دی، د دې د وجې باقاعده په دې کې موږ شرکت وکړو. حافظ الحدیث علامه انور شاه کشمیری رحمه الله هغوی چې کوم دی نو فرمایي، مجھے یقین کامل ہے، مجھے یقین کامل ہے جو شخص تحفظ ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوتا ہے. سبحان اللہ، څومره عظیمه خبره ده. نو د دې د وجې دا کار چې انسان کوي د پیغمبر اسلام توجهات هغه ته نصیب کړي، یو عظیم کار دی. په دې کې څه قدمونه اخیستل د اجتماع ته راتلل، دا یو ډېر لوی سعادت به وي زموږ. نو ټولو ملګرو ته درخواست دی چې خپل هم پکې شرکت وکړو، او نور چې څومره مسلمانان وروڼه زموږ د هغوی سره تعلق وي باقاعده چې کوم دی هغوی ته دعوت ورکړو، او په دې اجتماع کې موږ د هغوی حاضري وکړو، خپل هم چې کوم دی باقاعده په دې کې حاضر شو. کېدای شي چې دا لوغونتې قدمونه اخیستل، یو څو قدمونه اخیستل، او دا بل ملګري ته دعوت کول، په دې اجتماع کې شرکت کول، امید دی د الله په ذات باندې یقین دی کامل چې دغه زموږ چې کوم دی د قیامت پر ورځ دا چې کوم دی د شفاعت ذریعه جوړ شي، ځکه د دې تعلق د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ذات سره. امید دی د الله د ذات نه چې دا زموږ د بخشش ذریعه جوړ شي. د دې د وجې ټول ملګري باقاعده کوشش وکړو چې په دې دغه کې چې کوم دی نو موږ شرکت وکړو، او څومره چې زموږ دعوت او زموږ خبره بل ته رسي او هغوی ته ورسو، او باقاعده چې کوم دی په دې کې موږ د هغې شرکت هغه چې کوم دی نو یقیني وکړو. واخر دا د شفاعت می وسیله ساتلې دا دا د شفاعت می وسیله ساتلې
ساتلی دا په ختم نبوت میں عقیدہ ساتلی دا